Assalamu alaikum dear students. Class 10 subject physics unit number 10 او په unit number 10 کې مونږه ډیسکس کول simple harmonic motion. simple harmonic motion به مونږ اوس په دویم اگزامپل یعنی په simple pendulum باندې ایکسپلین کوو او simple pendulum څه ته وایي. نو دا زموږ سره simple pendulum دی. تاسو دې ته ګورئ چې کله د یو inelastic inextensible string په ذریعه باندې یو ماس یو میټالیک سپیر یو فکس سپورټ ته اټیچ شي دا زموږ سره څه جوړوي دا زموږ سره جوړوي سمپل پینډولم. دا سمپل پینډولم وایبریټري موشن کوي. تاسو ورته دې ته ګورئ. موږ به دا اوس چیک کوو چې آیا دا سمپل پینډولم دا موشن زموږ سره سمپل هارمونیک موشن دی او که نه دی. اوس به موږ سمپل پینډولم به موږ ډیفاین کوو. څنګه سمپل پینډولم داسې ډیفاین کیږي چې کله یو میټالیک سپیر د انلاستیک او ماسلیس سټرینګ په ذریعه باندې یو سپورټ ته اټیچ شي نو دا زموږ سره څه جوړوي simple pendulum جوړي. A metallic sphere connected to a support through inelastic and massless string makes simple pendulum. ټیک ده. اوس د دې لپاره دا ټرمونه زده کول غواړي. دا مخکې روان دي. ګورئ ورته. دا زموږ سره ټینشن ان د string دی. دا زموږ سره ډسپلیسمنټ دی. دا زموږ سره ویټ اف د باډي ده. او دا هغه فورس ته چې د هغې سره دا ټینشن څه کېږي کینسل کېږي. او دا ډي چې کوم دی دا موږ ته ریسټورینګ فورس ښایي. څه ښایي موږ ته ریسټورینګ فورس ښایي موږ ته. ټیک ده. ام جی زموږ سره ویټ اف د باډي ده او دا سی چې کوم دی د ام جی کاس چې د ویټ کمپوننټ دی ریکټینګولر کمپوننټ دی او ام جی ساین ټیټا هم د دې ویټ ریکټینګولر کمپوننټ دی. ریکټینګولر کمپوننټس موږ په لاین کې ویلو چې د ویکټر هغه کمپوننټس یا د فورس هغه کمپوننټس چې د هغې په منځ کې زموږ سره 90 ډیګري انګل هغه ته موږ وایو ریکټینګولر کمپوننټس. اوس که تاسو وګورئ نو دا ام جی ساین ټیټا زموږ سره مین پوزیشن طرف ته ډایرکټډ ده. نو په دې سیسټم کې به زموږ سره ریسټورینګ فورس برابري اف ریسټورینګ به زموږ سره برابري د ماینس ام جی ساین اف تیټا. په دې ډایګرام کې هم مونږ دا خبره کړله. تاسو دې ته وګورئ نو دا ام جی ساین تیټا زموږ سره مین پوزیشن طرف ته دی. نو مطلب دا د باډي د مین پوزیشن طرف ته راولي. نو زه به ریسټورینګ فورس د دې سیسټم لپاره داسې لیکم چې اف ریسټورینګ ویل بي ایکول ټو ماینس ام جی ساین اف تیټا او ماینس ساین خو تاسو ته پته ده دا د مین پوزیشن طرف لپاره راغلی. ماینس ساین د څه لپاره راغلی د مین پوزیشن لپاره راغلی. ټیک ده. اوس په د کلاس 9 نه دوباره مونږه نیوټن سیکنډ لا اف موشن ریکال کو او په نیوټن سیکنډ لا اف موشن کې مونږ ته دا خبره کړې وه چې فورس برابري د څه شي اف از ایکول ټو ام ای. اف از ایکول ټو ام ای او دې ته مونږ وی ایکویشن نمبر 2. صحیح شو. دا ایکویشن فرست او ایکویشن سیکنډ به زه دوباره ایکویټ کم یا به کمپیر کم په زړه طریقه باندې به مونږ دا ایکویټ کوو. Left hand side is equal to left hand side and right hand side is equal to right hand side. MA is equal to minus mg sin of theta. M by m سره cancel شي کټ پشي and A will be equal to minus g sin of theta. اوس دلته کې پکې sin theta راغله نو زموږ سره theta دلته کې دا یو ده. ټیک ده. او دا زموږ سره length of the pendulum دی. تاسو دې ته وګورئ دا زموږ سره length of the pendulum دی او دا زموږ سره perpendicular distance دی. نو دې ته مونږ وایو ډسپلیسمنټ. که تاسو ته مخکې لیکچر کې مونږ دا واضح کړې وه چې د مین پوزیشن نه والا او د ایکسټریم پوزیشن پورې چې کوم دی دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره امپلیچیوډ دی. موږ ته مونږ وایو ډسپلیسمنټ. نو دا مونږ ډینوټ کوو په ایکس باندې. په څه باندې ډینوټ کوو په ایکس باندې. او دا چونکې لینث اف د پینډولم دی نو دا مونږ ډینوټ کوو په ایل باندې. نو ساین تیټا به زموږ سره برابر شي د ډایګرام نه مونږ به ساین تیټا داسې ولیکو چې ساین تیټا به برابر شي د ایکس ډیوایډ بای ایل perpendicular divided by hypotenuse. کوم چې تاسو په کلاس 9 کې ویلو چې sin theta زموږ سره برابري د perpendicular divided by hypotenuse. اوس په د sin theta دا ویلیو راولو او A is equal to minus g sin theta کې به پټ کو. نو چې کله پکې موږ دا ویلیو پټ کو نو زموږ سره به ایکویشن داسې راشي چې A is equal to minus g divided by L into x. اوس دا بیا هغه زړه خبره ده چې په دې کې زموږ سره څلور پیرامیټرز دي. دوه زموږ سره کانسټنټ پیرامیټرز دي او دوه زموږ سره ویریبل دي. ویریبل زموږ سره یو اکسلریشن دی او یو ډسپلیسمنټ دی چې په ډسپلیسمنټ کې چینج راځي نو په دې اکسلریشن کې چینج راځي. خو د جی ویلیو زموږ سره کانسټنټ ده او لینث اف د پینډولم مونږ راولو چې دا به زموږ سره انلاستیک وي انکمپریسیبل سټرینګ وي. نو دا زموږ سره کانسټنټ ده. نو کانسټنټ ډیوایډ بای کانسټنټ از ایکول ټو کانسټنټ. اوس دلته کې زه بیا د اومیګا سکویر ویلیو پټ کوم خو د اومیګا سکویر ویلیو به د دې سیسټم لپاره برابري د جی ډیوایډ بای ایل. یاد ساتئ په دې کې به د اومیګا سکویر ویلیو برابري د جی ډیوایډ بای ایل. ټیک شو. نو زما سره به ایکویشن په دې جوړلا شي چې A is equal to minus omega square into x. دلته کې بیا ځان له د اومیګا ویلیو اخلم. اومیګا به زما سره برابر شي د g divided by L under the root. ټیک ده.
اوس په زه بیا دا کانسټنټ او دا اکویلیټي ساين ختموم. چې کانسټنټ او اکویلیټي ساين ختموم نو زما سره به راځي پروپورشنلټي، او پروپورشنلټي زما سره داسې رااله چې A is proportional to minus x. او تاسو ته پته ده چې دا د سمپل هارمونیک موشن د ټول نه امپورټنټ کریکټر دی. ټیک ده، نو دا خبره مونږ ته دا ثابتوي د اکویشن د پروپورشنلټي مونږ ته دا ښیي چې د سمپل پنډولم دا موشن چې کوم دی دا سمپل هارمونیک دی. ټیک ده، اوس په بیا مونږه equation پر ټایم پیریډ ډیرایو کوو. د چا لپاره؟ د سمپل پنډولم لپاره. نو د سمپل پنډولم لپاره چې مونږ equation اف ټایم پیریډ ډیرایو کوو نو مونږ ته پریویسلی مونږ ته دا خبره معلومه وه چې لینیر ویلاسټي برابر ده د لینیر ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټایم، او سیمیلرلی زموږ سره انګولر ویلاسټي برابر ده د انګولر ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټایم. ټیک ده، اوس دا equation زه بیا لږ موډیفای کوم. نو ټایم پیریډ برابر شي د انګولر ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای انګولر ویلاسټي، او دې ته ما وی equation نمبر 1. پریویسلی موږ دا خبره ډسکس کړې وي چې تیټا زموږ سره برابر ده د 2 پای ریډینس، او اومیګا په دې سیستم کې زموږ سره برابر ده د G by L انډر دی روټ. دا equation نمبر A او equation نمبر B د دې اومیګا په ځای باندې او د تیټا په ځای باندې پټ کوم. ټیک ده، equation A او equation B په equation 1 کې څه کوو؟ پټ کوو. نو زموږ سره به equation په داسې جوړ راشي چې ټایم پیریډ په برابر شي د 2 پای divided by G by L under the root. دا equation لږ rearrange کوو. ټیک ده کنه؟ نو چې equation موږ لږ rearrange کوو نو ټایم پیریډ اف سمپل پنډولم به زموږ سره برابر شي 2 پای into L divided by G under the root. دې ته موږ وایو equation نمبر A. ټایم پیریډ په سمپل پنډولم لپاره موږ سره فارمولا دا راشي. ټیک ده، اوس به موږ د فریکوینسي لپاره equation ډیرایو کوو. نو دغه د ټي د ویلیو به راوالو او په دې ځای کې به یې پټ کوو. نو چې کله موږ دا په دې ځای کې پټ کوو equation A راوالو موږ د فریکوینسي په equation کې پټ کوو نو زموږ سره به د فریکوینسي اف سمپل پنډولم داسې فارمولا راشي چې F is equal to 1/2 pi into G divided by L under the root. د equation نمبر A او equation نمبر B فزیکل مینینګ سره یا مطلب سره. ټیک ده، نو هغه دا دی چې د دې سیستم د سمپل پنډولم فریکوینسي او ټایم پیریډ په ګریویټي باندې او په لینث اف د پنډولم باندې ډیپند کوي. دا مو سټیټمنټ لیکل چې د above equation shows that the time period and frequency of this oscillating system are gravity and length dependent. په سمان ډیپند کوي په ګریویټي باندې او په لینث اف د پنډولم باندې. کی پوینټس د لیکچر 3. سمپل پنډولم څه ته وایي؟ چې کله موږ یو ماس یو میټالک سپیر راوالو او ان الاستیک سټرینګ ته اټیچ کو هغه وایبریټ کیږي زموږ سره څه جوړوي؟ سمپل پنډولم جوړوي. equations of simple harmonic motion به څنګه ډیرایو کوو؟ نو موږ به هغه ریسټورینګ فورس equation رالو او بل به رالو د نیوټن سیکنډ لا نه هغه به سالو کوو. موږ ته به equation of simple harmonic motion د سمپل پنډولم لپاره ډیرایو شي. فریکوینسي او ټایم پیریډ به څنګه ډیرایو کوو؟ ټیک شو، او بل فریکوینسي او ټایم پیریډ په سمان ډیپند کوي. نو دا موږ ته اهم خبره دا موږ ته معلومه شوه چې frequency and time period of simple pendulum depend upon the length and gravity. Okay, که څه کمنټس یي څه کوېسچنز یي څه کنسرنز یي هغه ته پوسټ کړئ. د دې لپاره په بک کې چې کوم اسایمنټ درکړی شوی دی اگزامپل درکړی شوی دی هغه سره سالو کړئ. تھینک یو.